قتلونه یا نور جرمونه ولې ورځ په ورځ زیاتېږي؟ پښتونخوا کې روزانه مونږه د یو یا دوه واقعې سره مخ کیږو چې په هغې کې چا یو بل وجلي او قتلونه شوي او خبره دومره حد ته رسي چې بیا دا خبره مونږ ته داسې څه ډېر ناشنا هم نه ښکاري، ځکه چې دا مونږ ته د روټین یو څیز ښکاره شو چې روزانه به خامخا کله پېښور کې، کله مردان کې، کله صوابۍ کې، کله یو ځای خامخا به قتل کیږي. او د یو رپورټ مطابق صرف پېښور ډسټرکټ کې څه د پاسه 600 مرډرز شوي دي په 13 کال کې 2024 کې. په ټوله صوبه کې به د دې ریشو صحیح دا خو په زرګونو وي. اوس سوال دا دی چې یاره قتل کیږي ولې یا نور جرمونه ولې کیږي؟ سمپل او آسان جواب زموږ سره دی چې قانون نشته ځکه کیږي. چې کله څوک جرم کوي نو هغه د 3 مرحلو نه تیریږي. هغه 3 وړه مرحلو کې مختلف قسمه خلک ذمہوار راځي په هره مرحله کې. خو د هغې نه مخکې مونږ چې په کوم وطن کې یا په کوم ځای کې اوسېږو پاکستان کې، نو پاکستان ریاست یا د هر یو ریاست 3 بنیادي ستنې دي، بلکې ځینې خلک یې 4 حسابوي. یو مقننه ده، پارلمنت چې څوک آئین جوړی. دویم انتظامیه ده چې څوک بیا دغه آئین یا دغه قانون امپلیمنٹ کوي. دریم عدلیه ده چې څوک د دې قانون انټرپریټیشن کوي او د دې مطابق فیصلې کوي. او څلورم څه خلک خو حسابوي ده او څوک یې نه حسابوي، خو دا صحافت دی، میډیا ده. او چې کله دا 4 وړه څیزونه په خپل ځای باندې کار کوي نو د دې سره د ریاست موجوده یو ډانچه جوړوي. اوس کم 3 وړه مرحلې چې تاسو ته ما کوم وې نو په هغې کې په هره مرحله کې د چا څه ناڅه قصور راځي د دې 4 واړو نه. په دې باندې به مختصر لږ بحث کوو. اولنۍ مرحله هغه ده چې کومې ته پری کرایم سټیج ویل کېږي. مطلب یو کس کرایم ته ځان تیاری یا څه خبرې دی مجبوره کوي چې دی کرایم وکړي. لکه مثلا د یو 2 کسانو جګړه ده نو دا به یا په لاره باندې به یا به دا په پټي باندې به یا به دا د کور په نورو څه خبرو باندې به. نو دغه خبرو نه به دی دومره حد ته رسېدلی چې دا به مرګ ته او جوبلې ته خبره رسېدلی. اوس په دغه سټیج کې ظاهره خبره ده چې اولنی چې کوم دی پارلمنت په دې کې څه کردار، ځکه چې دوی خو په آئین جوړ کړی دی او وروسته بیا د نورو 2 ادارو کار دی. په دې کې غټ کردار بیا د انتظامیې راځي. د انتظامیې 2 غټ پاورز دي او په ځینو ضلعو کې دا پاورز 3 دي. یو د دوی سره چې کوم پاور دی نو هغه مینجمنټ دی. مطلب څومره چې د دې ضلعې څومره سرکاري وسایل دي د هغې په صحیح انداز باندې مینجمنټ کول، په هغې کې چې دی نو هر یو اداره راځي. دویم چې کوم دی د دوی کار چې هغه دوی ته میلاو شوی دی نو هغه جوډیشل مجسټریسي دی چې دوی د ځینو فیصلو اختیار د دوی سره وي. کوم چې د کورنو مسلو راځي، کوم چې د ځمکو مسلې راځي، یا چې داسې وړې لویې کومې مسلې راځي نو دوی په هغې کې خپل کردار ادا کولی شي. دوی سره یو مجسټریسي پاور دی، د هغې مطابق دوی فیصلې کولی شي. بیا چې کله خبره غټه شي نو بیا عدالت ته ځي، یا د دوی نه حل کېږي نو بیا عدالت. او په ځینې ضلعو کې د دوی سره د کمانډ او اپریشن 3 نمبر پاور هم وي. مطلب ډایرکټلی پولیس یا ډایرکټلی لیوي چې کوم دی نو هغه د ډي سي او د دې انتظامیې تحت راځي. بیا چې کوم ځای کې ډي پي او یا پولیس سیسټم نه وي. خو که دغه نه وي نو دا 2 پاورز آلریډي د دوی سره وي. یو د مینجمنټ ده او بل چې کوم دی نو دا د جوډیشل مجسټریسي ده. نو که فرض که د دې انتظامیې مینجمنټ برابري د امن و امان حوالې سره، د دوی چې کوم دی نو سکیورټي برابري، د دوی د پولیسو او یا د نورو محکمو چې کوم دی ډیوټي هغه برابري، د چا د اجرو په ځای باندې یا د چا د ذاتي محافظینو په ځای باندې دا خلک راغلي دي او دوی خپله ډیوټیانې کوي، نو د دې خبرې چانس کیدی شي چې کرایم ریټ دې کم شي. او که بیا هم کرایم کیږي نو د دوی سره چې کوم خپل مجسټریسي پاور دی د هغې مطابق دوی فیصلې کولی شي که وغواړي. مطلب د 2 کسانو په منځ کې څه خبره راله هغه وهاره کړي د کرایم کېدو نه مخکې.
د ځمکې مسله راله هغه ختمه کړي. چې که فرض که دا مسلې ختمې شي نو بیا به کرایم ریشو به کمه شي. مسله دا چې دلته کې زمونږ اے سی ډي سی یا څومره چې انتظامي افسران دي هغوی یا د دې څیز نه ناخبرۍ یا چېرته په ایسې باندې یا په څو ایسې لیکلي په هغې باندې راغلي یا چېرته په سفارش وغیره زیاتره پکې داسې هم راشي چې هغوی بیا د دې نه خبر هم نه چې فیصله څنګه کیږي، لاس کم یو قانون مطابق به دا فیصله کیږي. ځکه چې ایم ایس سی فزکس والا کس ته کله ووایې چې یاره ته راشه ته فیصله وکړه، یا ایم ایس سی کیمسټري والا خلک په دې کې راغلي دي، یا ایم انګلیش والا راغلي دي، ظاهره خبره ده چې هغوی په لا باندې هغه شانتې بیا نه پوهېږي که هغه ای سی دی او که ډي سی دی. نو د دوی نه دا څیز وراني دوی په وخت باندې فیصلې ونه کړي شي. نو د ټول نه غټ کردار په دې کې د انتظامیې او خاص کر د دوی سره چې کوم مجسټریسي پاور دی د هغې دی. نو که فرض که دغه پاور په ټیک ټایم باندې استعمال شو نو کیدای شي چې مسلې حل شي، او چې مسله حل شي نو قتل ته به نه ځي خبره. ورسره بل کردار چې کوم دی نو هغه د عدلیه هم دی. که فرض که عدلیه په ټیک ټایم باندې زړې فیصلې کړې وي نو بل کس په قتل طرف ته نه ځي، او یا کمې فیصلې چې د مجسټریسي نه وتې دي، د جوډیشل مجسټریسي نه وتې دي او عدالت ته تللي دي، او عدالت بیا هغه فیصلې په ټیک انداز باندې وکړې نو شاید چې بیا د قتلونو ریشو کمه شي. ورسره د میډیا په دې ځای کې دا کردار ادا کیدی شي چې دوی مسایل هایلایټ کولی شي، په دې باندې چې کوم دی قوم افسران دوی خبرولی شي او د دې دواړو اړخونو ته یو برابر جایزه اخیستې شي. نو که فرض که داسې کولی شي او د میډیا خصوصا سوشل میډیا چې هغوی د افسرانو د ویډیوګانو نه ځان وزګار کړي او دا څیزونه کولی شي نو کیدای شي چې د کرایم ریشو چې کوم دی نو هغه د کرایم نه کېدو نه مخکې دي افسران یا نور خلک چې خبر شي او کرایم ونه شي. دا پیله مرحله شوه. دویمه مرحله دا ده چې په هغې کې بیا ډېر زیات بدقسمتي دا چې په هغې کې داسې ډېر څوک څه کولی نه شي. هغه د کرایم ټایم دی، مطلب په کم ټایم کې چې دی ټوپک یا تماچا راخلي او بل چا ته نقصان ورکوي مړکوي، په دغه ټایم کې ډېر زیات چانسز دا دي چې یاره څوک په دې کې څه نه شي کولی، خو دی مخکې کولی شي. د دې نه بعد درېیمه مرحله راځي، پوسټ کرایم سټیج راځي. نو پوسټ کرایم سټیج کې په هغې کې بیا کردار خو انتظامیه خپل ادا کی، پولیس هم ادا کی، مجرم ونیسي، کله ناکله ترې وتښتي خو اکثر کیسز کې ونیسي. بیا دلته امتحان شروع شي د عدلیه، او چې عدلیه کله بیا فیصله وکړی شوه چې کم موجوده ثبوتونه د سره دي، دلایل دي کم پیش شوه او ګواهان چې کم دي د هغې مطابق چې دوی کله فیصله وکړي نو ممکن دا ده چې انصاف میلاو شي. او چې کله انصاف میلاو نشي ظاهره خبره دا ده چې زمونږ په عدلیه کې هغه پاور نشته چې دوی یو مجرم ته یا خاص کر د قتل مجرم ته دوی سزا واوري. د هغې وجه بیا انتظامیې له یا دې له دا راځي چې که فرض که یو کس ګواهي ورکوي د یو قاتل خلاف نو نشي ورکولی، او چې نشي ورکولی ځکه چې هغه یریږي، هغه ته خپل پروټیکشن نشته چې که فرض که د نن ګواهي ورکړه سبا به دته نقصان میلاویږي. نو هغه ګواهي نشي ورکولی، د ګواهۍ د نه ورکولو د په وجه باندې عدالت خپله فیصله چې کوم دی نو هغه د هغوی فیصله کمزوري شي او د هغې فایده چې کوم دی قاتل ته وځي. دا درېیمه مرحله شوه چې په دې کې ټوټل ذمهوار بیا عدلیه راتلی شي، ورسره څه نه څه حده پورې پکې انتظامیه هم راتلی شي. او چې کله دا درې واړه مرحلې په دې طریقه تېرېږي نو خلکو په نظر کې دی چې او زمونږ چې کوم دی نو زمونږ خو پلاني کس داسې مړی کړی و او زمونږ نه یې کړی و یا د بل چا نه یې کړی و او هغه ته څه انصاف نه و میلاو شوی، نه ورته عدالت څه ویلي و، نه ورته انتظامیه و، هغه دا دی اوس ازاد ګرځي یا بهر ملک تللی دی، ویزه یې کړې ده ځان له ګرځي. نو آینده دپاره چې بیا څوک ټوپک رالي یا تماچه رالي نو هغه په ډاډه زړه رالي چې یاره هسې ماته دا انتظامیې یا ادارې یا دا خلک ماته څه نشي ویلی نو ځکه به زه اوس خپله فیصله به خپله کوم. دا یو کمپلیکیټډ مسله ضرور ده، خو که فرض که په دې کې انتظامیه په مناسب ټایم باندې کم ځای کې چي او عدلیه خاص کر چې دا دوه ادارې پکې ازادانه خپله کاروایي وکړی شي نو بیا چې د آینده دپاره څوک قتل کوي نو هغه ته به پته وي چې یاره د دې دپاره سزاګانې شته، خو که فرض که قتل مې وکړو یا مې داسې سټپ چوت کو نو ماته به مسله نو خلکو په زړه کې به یو یره وي، نو قتلونو ریشو چې کوم دی نو هغه انتهایي کمېدو ته راتلی شي. خو دلته کوي به یې څوک
ځکه چې دلته کې خو انتظامی افسر یا نور افسران د کروڑونو روپو ګاډي راوباسي د پیازو د ټماټرو ریټونو چک کولو لپاره، او خلک د قانون د امپلیمنټیشن نه کېدو په وجه باندې د ګازرو ملو په شانتي ختمیږي، قتلیږي.